په دې مقبرو کې دا اونې بوټي که نه د دې اونو بوټو استعمالول د خشاک په طور باندې دا څنګه دي په دې کې تفصیل فقها دا کړی دی چې که چېرې دا ځمکه سړی وقف کي د مقبرې دپاره او اقا سړی چې کوم دی په دغه ځمکه باندې چې کوم اونې بوټي کیږي نو دا بیا د دقې سړي دا چې کومې مالک دی نو دې کور کې بیا استعمالولی شي ټیک شو دغسې ځمکه چا د مقبرې دپاره وقف کړه او چې کوم وخت کې وقف کوله هغه وخت کې پې اونې بوټي نه وروستو پې چا وکرل او چا چې پې کرلي وو هغه سړی معلوم دی د دغې اونو بوټو مالک همدغه سړی دی دا چا چې کرلي دي بیا بیا کټکولی شي او وړلی شي او چې څه پې کوي هغې پې کوي که چېرې یو ځمکه چا د قبرستان دپاره وقف کړه د مقبرې دپاره په هغې باندې یو چا اونې بوټي وکرل خو سړی معلوم نه دی چې چا پې کرلي دي یو دویم اونه یا بوټي پې پخپله راوختل څنګه چې عام طور باندې په مقبرو کې کېږي پخپله راوخیږي نو بیا به څه کېږي په دې دوو صورتونو کې چې کله چا بوټي وکرو هغه کس معلوم نه دی یا دا بوټي چې کوم دی دا پخپله باندې شوی دی نو په داسې صورت کې دا اونه دا بوټي دا وقف دی د دې استعمال چې کوم دی خپل ضرورت دپاره د خشاک دپاره دا چې کوم دی جایزه نه دی اوس په کې دی سره څنګه هلکه اونه په مقبره کې غټه شوه دغه اونه وه او دا خرڅه که د دې دغه پیسې چې کوم دي پر مقبره باندې ولګوه د دې په مصارفو کې که دې کې ضرورت نه وي د پیسو د لګولو دې سره خوا کې بله مقبره وي هغې کې دغه پیسې ولګوه که هغې کې هم ضرورت نه وي نو مقبرې له پې ځای واخله په دغه پیسو باندې مقبرې له چې کوم دي ځای واخله او که داسې هم ني نو بیا دقه پیسې راواخله چې ته مدرسه پې جوړه کړو د مدرسې په تعمیر کې ولګوه خو د کور په استعمال کې دقه اونې بوټي چې کوم دي د دې دا جایزه نه دي نو لہذا د دې څیزونو نه چې کوم دي دا ځان ساتل پکار دي عام طور باندې زموږ دا مقبرې چې کوم دي دا خو وقف شوي دي پخوانه او په دې باندې دا اونې بوټي چې کوم دي دا ډېر پخواني دي بعضې خلک راځي او هغه چې کوم دي ځان دپاره کور دپاره وړي او دغه کوي نو اصل کې څوک چې د مسایلو نه خبر نه وي نو هغه داسې کوي کوم سړی چې خبر شي نو هغه بیا احتیاط کوي نو دې څیزونو کې احتیاط کول پکار دي